وخت کې مونږه د تحصیل ټوپۍ بټاکړې سره خوا کې پونټیا کلی دی. په دې کې د بناتو مدرسه ده، مدرسه امهات المؤمنین للبنات. د دې کلي مشرانو سره او د جومات چې کوم خطیب دی هغې سره ولاړ یو. دا مدرسه زیر تعمیر ده، لاندې چت الحمدلله مکمل شوی دی، دویم چت باندې کار شروع دی. دا څومره کار چې وشو دا د الله تعالی فضل و کرم سره وشو، د نیکانو خلکو دعاګانو سره وشو او ستاسو په تعاون باندې وشو. اوس هم موږ د الله تعالی نه دعاګانې غواړو او تاسو ته درخواست کوو چې په دې نیک کار کې موږ سره تعاون وکړئ. چې هر ځای جوماتونه جوړېږي، مدرسې جوړېږي، هغې له نه حکومت ځمکه ورکوي، نه د هغې تعمیر کوي او نه هغې استادانو له تنخواګانې ورکوي، بلکې هغه ټول اخراجات چې کوم دی موږ تاسو خپله برداشت کوو. دا یو وړوکی کلی دی، په دې کې ډېرې جنکۍ دلته سبق ته راځي او چې کوم دور حدیث کې شي نو هغه بیا نورو کلو ته غټو مدرسو ته ځي. د مشرانو او د علما کرامو دا خواهش دی چې دغه مدرسه انشاءالله تعالی د دې تعمیر ترسره شي او دې کې ګنجایش وشي، نور کلاسونه پکې سیوا شي. زموږ دا بچی چې کله د دې ځای نه یو ځای بل ځای ته ځي نو دا بیا انشاءالله نه ځي، همدلته به دوی ته دور حدیث پورې سهولت په موجود وي، د تجوید سهولت په موجود وي، د ترجمې سهولت په موجود وي. نو دا درخواست دی چې دا یو صدقه جاریه ده او الله جل شانه به چې کوم دی د دې بدلې دنیا آخرت کې به راکوي. د رمضان مبارک میاشت ده او دا د غمخوارۍ میاشت ده، د همدردۍ میاشت ده. په دې میاشت کې هسې هم خلک صدقې خیراتونه کوي. نو موږ په نیکنتۍ باندې تاسو له دا دعوت راکوو او دا پیغام تاسو ته رسول غواړو د میډیا په ذریعې باندې چې په دغه کار خیر کې تاسو موږ سره شریک شئ او د دې مدرسې په دې تعمیر کې چې کوم دی حصه واخلئ. دا ځای چې کوم مشران ورکړی دی، کلي ورکړی دی، الله دې دا قبول کړي او چې کوم تعمیر وشو په دې کې تعاون کړی دی الله دې هغه هم قبول کړي او مزید دې الله جل شانه چې کوم دی موږ له توفیق راکړي چې دا کار په ښکلې طریقه باندې ترسره شي او انشاءالله تعالی دغه مدرسه بناتو چې کوم ده دا دور حدیث پر انشاءالله محنت کوي. موږ تاسو به سبا له دنیا کې نه یو، دلته څومره اعمال کېږي انشاءالله العزیز زموږ ستاسو قبرونو ته به هغه منی اډرې او ډراپونه به راځي. انشاءالله د دې په ذریعې به زموږ ستاسو عملنامې تر قیامته ورسي چې کوم دی هغه به انشاءالله د جاري او ساري به وي. د رب کریم نه دعا ده چې الله جل شانه تاسو له توفیق راکړي او زموږ دا پیغام نورو ګروپونو کې ورکړئ، خلکو ته یې ورسوئ. اکاونټ نمبر دلته موږ درلیږو، انشاءالله په دغې باندې هم پیسې رالېږلی شئ. د دې کلي مشران ما سره ولاړ دي، علما کرام ولاړ دي، دلته هم راتلی شئ، باقاعده رسید حاصلولی شئ. تاسو نه توقع لرو چې انشاءالله موږ سره به په دې کار کې مکمل تعاون کوئ. جزاک الله.